بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ګورمنګا مقدمین چې کله وزګار شنو په مقدمه کې خضري فصلونو د کلمې په اولنې کې د علم النحو تعریف موضوع غرض او په دویمه کې کلمه او د کلمې اقسام او د کلمې د اقسام او علامات تعریفات وجوه تسمیه دا ذکر شول. بیا په بل دریم فصل کې کلام او دغه متعلق خبرې اترې چې مسند څه ته وایي، مستمل څه ته وایي، جمله فعلیه څه ته وایي، اسمیه څه ته وایي، دا بیان شول. بیا وی چې لکه وځه چې مقدمین وزګار شوما نو اقسام ثلاثه او بیانوم په اقسام ثلاثه کې ټول نه لولنه قسم هغه د اسم ده. د اسم تقسیمات بیانې د اسم لولنه په لول اعتبار سره د اعراب او د بنا په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي، یو ته معرب یو ته مبني. نو معرب تعریف کړه ده چې معرب څه ته وایي؟ کل اسم رکب مع غیره ولا يشبه مبني الاصل، چې دا هغه اسم ته وایي چې د بل اسم سره یو ځای شوی وي. مطلب موږ په اسانه باندې وایو چې په ترکیب کې واقع وي او د مبني الاصل سره مشابهت نه لري. مبني الاصل دوه سيزونه دي، درې سيزونه دي، ټول حروف، امر حاضر معروف او فعل ماضی. دا بیا موږ ویلو چې د دې معرب حکم دار چې د اخر با په اختلاف د عوامل سره بدلیږي را بدلیږي. دا تبدیلی چې بدی کې راځي نو دا بیا لفظي وي یا به تقدیری، یعنی موږ ته بخکاری یا منخکاری. کخکاری جو اعراب لفظي دی او کرخکاری جو اعراب تقدیری دی. دې سره موږ دا خبره هم کړو چې اوس موږ په دې سيزونو باندې څلور سيزونو باندې وزن پوکو: عامل، معمول، اعراب، محل اعراب. عامل د صد وجنا چې د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. معمول کومه کلمه چې بدلیږي را بدلیږي آیت معمول وي، چې دا عامل اثر په ظاهریږي، دا عامل اثر په راځي آیت معمول وي. بیا اعراب هغه حرف یا حرکت ته وایي چې د عامل د وجنا په معمول باندې راغلي اخر ارچ کوم بدلیږي، حرکت کوم بدلیږي را بدلیږي، ته اعراب وایي. او محل اعراب د اعراب چې په کوم حرف باندې راغلی هغه اخرنی حرف ته محل الاعراب وایي. بیا موږ وایو چې د اعراب درې تقسیمونه دي. دا درې تقسیمونه په کتاب په حاشیه کې لیکلي دي، په کتاب په ضمن کې لیکلي دي. په دا لکه ورستو موږ چې اوس اصناف شروع کوو نو هغه په دې طریقه باندې ډېر په اسانه باندې زده کیږي. دیو نه تاسو کو ورس کول دانی ویل تاسو بنی وی ښکاري خدا خبره اهم ده او د دې کې نوې سنشت ټول دغه خبره ده، خو لکه طریقه او ترتیب دې څه جوړ کړل چې په دې طریقه باندې په اسانه باندې وتیږي، نور په دغه نه نه. نو موږ د اعراب درې تقسیمونه دي. نمبر 1 اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت. اعراب بالحرف دې ته وایي چې هغه د حرف په ذریعه سره حرف پکې بدلیږي را بدلیږي، لکه واو الف یا او نون عربي دا پکې بدلیږي را بدلیږي. اعراب بالحرکت چې باغی کې زبر زیر پیش او سکون دا پکې بدلیږي را بدلیږي چې بده سره وي. اعراب بالحرکت په فتحه ضمه کسره دې سره وي. او بیا دویم تقسیم اعراب لفظي، تقديري او حکمی. اعراب لفظي دي ته وایي چې هغه موږ تخکاری، یعنی کومه تبدیلی چې شوی د په حرف کې یا په حرکت کې د عامل له وجې نه هغه تخکاری. او اعراب تقديري چې د عامل له وجې نه کومه تبدیلی راغلی ده نو هغه تبدیلی موږ ته په نظر باندې نه راځي. الحمدلله. او اعراب محلي دي ته وایي چې دې کې کومه تبدیلی شوی ده نو هغه تبدیلی موږ ته په نظر باندې نه راځي، هغه تبدیلی موږ ته په نظر باندې نه راځي. او دغه د دې اخر بدلیږي را بدلیږي هم نو خدا بدلی پکې اسی منلې شوی، اسی منلې شوی چې دسه دا به بدل دی. بل دا کنه چې دې ته اعراب محلي ته کوي چې دا محل د اعراب دی. محل زیته وي زیته دا محل خو د اعراب دی، خو چون کې دلته مبني کلمه راغلی دا نو په مبني کلمه باندې کو اعراب نه ظاهريږي. نو کله دې په محل باندې د دې په ځای باندې معرب کلمه راغلی وي نو بیا به دې کې اعراب لفظي یا تقديري ظاهر شوی. لکه زه مې جاء موسی مارکر څه شو دا برابر مارکر پکې نو جاء موسی، رأيت موسی، جاء هؤلاء
ورأيت هؤلاء مررت بهؤلاء نو دل کې دا ګوره جاء د دې جاء د ودینا په زیدون باندې رفع راغلی دا د رأيت د ودینا په زیدن باندې نصب راغلی د مررت بزیدین د عباد ودینا په زیدین باندې جر راغلی وس د کټه کې دی د قجاء لري خو چې ته د دې نو وسو هاذا ولګي نو دا نه بدلیږي رأيت ته ولګي نو هاذا به هم رضی مررت ته ولګي جو به هاذا دا برازي نو وګوره په دې کې دغه عامل پک بدلیږي را بدلیږي و دې اخر نه بدل شي نو په اعراب تقديري او په اعراب محلي کې فرق دی چې اعراب تقديري هغه په معرب کلمه باندې راځي او اعراب محلي دا په مبني کلمه باندې راځي یعنی دا تبدیلی اسی منل شوی دا او دا محل د اعراب دی محل اعراب چې د دې په ځای باندې د دې مبني په ځای باندې که چې معرب راغلی وي یو په اعراب لفظي راغلی یو په تقديري راغلی اوس چونکې په دې باندې مبني کلمه راغله نو په مبني کلمه باندې کو اعراب نه راځي په دې خبره باندې پوه شئ نو دا محل د اعراب دی اعراب محلي چې اعراب په کې ظاهر نه نسب کې ظاهري نه په کې تقديري بلکې د عامل د وجه نه اسی فرضي تبديلي منل شوی اسی فرضي تبديلي منل شوی واو شو به معنی بیا دریم تقسیم مونږ ولو اعراب حقيقي اعراب حکمي اوس به مونږ وایو چې د دې دا حالت رفعي ده دا نسبي ده دا جري ده نو حالت رفعي دي ته ویل کېږي چې هغه په اتو مرفوعاتو کې سره غلي وي حالت نسبي دي ته وایي چې په 12 منصوباتو کې سره غلي وي او حالات جری دي ته وایي چې په اتو مجروراتو کې سره غلي پوه شئ نو چې دا هر حالت په جدا جدا اعراب وي دې ته ویل کېږي اعراب حقيقي لکه اوس په ان شاء الله چې څنګه اسناب شروع کوس پتا سوې نه اعراب حقيقي چې د هر حالت لپاره د حالت رفعي لپاره به جدا اعراب وي د نسبي لپاره به جدا وي د جری لپاره به جدا وي دا اعراب حقيقي دی اعراب حکمي دي ته وایي چې بدی کې یو حالت د بل حالت تابع وي لکه موږ وایو د دې حالت رفعي د سیده او حالت نسبي او جری د سیده نو حالت نسبي او جری چې دوه یو اعراب د دې لپاره ذکر کومه د اعراب حکمي دی پوه شو به معنی وز د اعراب د درې وړه قسمونه دا په یو صنف کې جن دا بجاری کیږي درې وړه قسمونه لکه موږ وایو اعراب بالحرکت اعراب بالحرف ته بدی کې به وایو بیا په لفظي او تقديري کې به وایو او بیا په حقيقي او په حکمي کې به وایو نو لکه موږ ورې شوې چې دلته اعراب بالحرکت لفظي حقيقي دی اعراب بالحرکت لفظي حقيقي نو مطلب دا دی چې اعراب بدل کې په زبر زیر پیش سره وي لفظي موږ د بخکاری او حقيقي د هر حالت لپاره به جدا دی دویم نمبر اعراب بالحرکت لفظي تقديري څه مطلب دی چې اعراب په زبر زیر پیش سره وي او با موږ د بخکاری او حکمي به وي یو حالت په بغیر بل حالت تابع وي اعراب بالحرف لفظي حکمي څه مطلب دی اعراب بالحرف لفظي حکمي اعراب کې با واو الف یا سره وي په واو الف یا سره وي او مسوي لفظي موږ دا کار او حکمي یو الف په شو به معنی دا زور سبقو وز د دې زنا اصناف شروع کیږي دا اصناف نه په جنن نمک کې دا خبر دا ځان یاد کړئ چې د اسم متمکن 14 قسمونه دي دا معربات نه دي دا په 2 قسم دي معرب یو فعل مضارع ده او یو اسم متمکن ده یو فعل مضارع ده بل څه ده اسم متمکن دته متمکن څه کوي چې دا هر قسم اعراب لزی ورکوي تمکن معنی د زی ورکول تمکن معنی د سو زی ورکول د تمکن معنی زی ورکول دا هم چې هر قسم اعراب لزی ورکوي دیو نه دي اسم متمکن وي اسم متمکن 14 قسمونه دي دا تاسو بیا په اخر کې ولګي ما ته وګورئ چې دا یاد کو د اسم متمکن 14 قسمونه یادولو لپاره به موږ دې څه کوو چې دا به موږ په نه وقفونو باندې بیانو په څه باندې بیانو په نه وقفونو دا نه وقفونه چې به موږ وکړل دا پوه شو چې دا نه اصناف دي نو د اسم متمکن اقسام کو بتا سو پروس کل کې یاد کړي نو ډېر خپل خبره او کنه یاد کړي وس یاد کړي او چې دا نه منګه پناه د 14 په منګه پناه وقفونو باندې یادو دسه نمبر 1 ما ته ګورا مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف دا یو وقف ده
مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جمع مکسر منصرف یو شو بیا جمع مؤنث سالم دا به جدا وي غیر منصرف دا به جدا وي اسماء سته مکبره دا به جدا وي لکه اول په یو صاحب باندې درې وي بیا به درې چې دا په یو سادي درې په یو ساوي نمبر 1 سره مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف صحیح شو دا په یو سا بیا جمع مؤنث سالم اسماء سته دا غیر منصرف اسماء سته مکبره پوه شو به معنی ها دا موږ سو وی شپږو خو بسو ساګانو وی پدوه ولې پدوه ساګو په سالو باندې په اولنی صاحب کې موږ درې وی او د نور درې موږ په یو وی اولنی صاحب موږ سو وی مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جمع مکسر منصرف بیا جمع مؤنث سالم غیر منصرف اسماء سته مکبره بیا مقیمات وګورئ تسنیه کلا وکلتا اثنان واسنان اوس په دې کې دلته کې دا نمونه نه دي دلته کې دا نمونه دي تسنیه حقیقی تسنیه حکمی تسنیه صوری تسنیه حقیقی تسنیه حکمی او تسنیه صوری دا په یو صابانه وي کته د سی وي او کده سی وي چې تسنیه اثنان واثنتان کلا وکلتا کده سی استقبل خو تسنیه کلا وکلتا او اثنان واثنتان صحیح شو دا وجوده صحیح دا سوم سا شو پنځم سا شو کنه بس بغم صاحب باندې مونږه جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90 جمع مذکر سالم اولو 20 تا ادله کې دا نمونه دي جمع حقیقی جمع صوری جمع حکمی جمع حقیقی جمع صوری او جمع حکمی پوه شو به معنی دا سوشول شپږ لا اول څو مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جمع مکسر منصرف بیا جمع مؤنث سالم غیر منصرف اسماء سته مکبره تسنیه کلا وکلتا اثنان واثنتان بیا دا اوس پدې ګوره د اسم متمکن قسمونه سوشول شپږ شو لس شولو او اعراب منګه بسو ویلو شپږ او ساونه باندې منګوي اوس اوم نمبر اسم مقصور او غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اسم مقصور او غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم او بل اتم نمبر اسم منقوص او اخرنه جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اوس ما دا وګورئ نه حساونه تا مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جمع مکسر منصرف جمع مؤنث سالم غیر منصرف اسماء سته مکبره تسنیه کلا وکلتا اثنان واثنتان جمع مؤنث جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90 اسم مقصور او غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم چې دا تا په نه حساونه باندې یاد کړو نو ته پوه شې چې په اصنافو کې تا دویم نمبر کاروم وکړو دا اصنافو په یادېدو کې دویم دا نه وقفونه دي نه وقفونه دي او دغه نه صنفونه دي یعنی د اسم متمکن د 14 قسمونه د دقیق یو سره خاص دي نو ماته یو ملګری دا وره په دې نه حساونه باندې دا 14 قسمونه ٹھیک شو ٹھیک ته او ماشاءالله جمع غیر جمع مذکر سالم صحیح ماشاءالله بل ملګری پاسه بل دا تاسو ګروز کړه دا 14 قسمونه خو یاد کړی دي او صرف هغه دا فرق وشو چې سب منګه په نه ساونو باندې یاد کړل تاسو ته یاد دي د اسم متمکن 14 قسمونه تاسو ته یاد دي لکه وای کنه چې یاد دي ته بیا څه خبره ده بیا خو پاسي چې نه یاد ته نو یاد وکړو چې یاد دي ته بیا خو وروله تاسو باندې په یو څو وی کنه پیر بیا به موږ غلطي وو چې څنګه طریقه ته زم اقا شان دي کوي ځکه په دې کې با یو لاجیک به تاسو ته بزا غي دوی چې څه کوي بیا به ته غلطي ګورو چې ګډوډ دی کړل ها جمع مؤنث سالم
اسماء سته مکبره. جی ماشاءالله. جی ماشاءالله. اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم. ها ها ټیک شو ماشاءالله. یو په دې ګوره را ترتیب به یادوي د زمانہ کو چې تاسو کوله کې اسم غیر اسم متمکن شپږ څونه و یو ته مفرد منصرف صحیح جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم اولو او تسنیه د زمانہ چې لګا شپږ پورا کول نه دي چې بس شپږ ماته وایو شپږ یو دا اول دی په یو یو بیا دی په پنځم نمبر یو بیا دی په لسم نمبر نه یو به دا ترتیب سره یادولي دویم دا پناه ساونو باندې یادولي پوه شو به باندې ها چې کله موږ دا یاد کړل نو موږ اصناف ته ون خطو اصناف کې اولنې صنف قسم ته وي صنف څه ته وي قسم ته اوس ما ته ګوره ما ته کتاب ته لامه ګورای چې په دې اسم متمکن کې د اسم متمکن د 14 قسمونه نه دي په دې کې نه قسمه اعراب چلیږي نه قسمه وس اعراب څنګه پیژنم کنه مخکې کما یاد کړی جوخه کنه اوس په څنګه پیژنم اعراب چې اعراب څه ته وي یاره هغه حرف یا حرکت ته وي هغه حرف چې د معرب کلمې په اخره کې بدلیږي را بدلیږي نو ما وی په اسم متمکن په 14 قسمونو کې نه قسمه اعراب چلیږي قسم ته په عربی کې صنف وي څورته وي نو دا نه ته وي لګي اصناف 9 څورته وي اصناف 9 اصناف 9 څه مطلب دی نه قسمونه د اعراب نه قسمونه خدا ته چا اعراب دی د اسم متمکن د 14 قسمونو اعراب دی د فعل مضارع اعراب جدا دی هغه جدا سلور سین اصناف دي او ان شاء الله ورستو چې بیا کله د فعل باس راشي نو بای کې بیا وایو په دې پوه شئ د دې اولنې قسم اعراب بالحرکت لفظي حقيقي دی وزن نه پیژنم کنه نه اعراب بالحرکت پیژنم نه لفظي پیژنم نه حقيقي پیژنم تاسو کې دې شو پیژنئ اعراب بالحرکت چې په زبر زیر پیش په کې بدلیږي لفظي او حقيقي نو ګوره دا خبره ته پیژندل لا اعراب بالحرکت لفظي حقيقي پیژندل کنه او ال دغه د اولنې صاحب پیژندل لري چې اولنې صاحب څه سره مفرد منصرف صحیح وس ګوره درې حالت رفعی با په ضمه لفظي سره وي حالت نسبی به په فتح لفظي سره او حالت جری به په کسره لفظي سره دا قسمه اعراب خاصه مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف نو مفرد منصرف جاری مجرا صحیح او صحیح او جمع د پساونو کې یاد کو کنه او دا اوس وګوره ته اعراب بالحرکت نه لګي په فتحه ضمه کسره را لګنه او لفظي منغوي چې په ضمه لفظي سره حق د ښکاری بکنه او حقيقي چې د حالت رفعي په جدا اعراب ده د نسبي په جدا ده او د جری په خدا څنګه پیژنم چې د حالت رفعي په ګوره څه ته وي حضور باندې وای چې په اتو مرفوعاتو کې بس راغلي او حالت نسبي چې په بار منصوباتو کې بس راغلي او حالت جری اوس به ته چې لکه د اتم مرفوعات او بار منصوبات او دو مجرورات به ته ناشنا شي ناشنا نه نه خو پروس کله تاسو په بل طریقه باندې دا ویلې چې یو مبتدا دی یو خبر دی یو فاعل دی یو نائب فاعل دی یو د کان د اخوات اسم دی او د ما ولا مشبهه بلیس اسم دی او د افعال ناقص د حروف مشبهه بالفعل خبر دی او د لا نفي جنس خبر دی دا پروس کله تاسو دا ویل نه مبتدا پروس کله ویل کنه په سبق کې خبر یو په ویل نه کنه فاعل نائب فاعل ویل نه کنه دا خبرې دي دا شان دي بار منصوبات پنځه مفاعیل دي مفعول به مفعول مطلق مفعول له مفعول فيه مفعول معه حال تمیز مستثنى او دا افعال ناقصه دا افعال ناقصه اسم دما ولا مشبهتان به دا افعال ناقصه خبر دما ولا مشبهتان بليس خبر دا حروف مشبه بالفعل اسم او د لا نفي اسم دو مجرورات دي یو حرف جر چې په مخ کې راغلی یا مضاف الیه بس نو دغه مطلب دی د حالت رفعی مطلب دا دی چې دا په ترکیب کې یا مبتدا واقع وي یا به خبر واقع وي یا به فاعل وي یا به نائب فاعل وي یا به د افعال ناقصه او د افعال ناقصه خبر اسم به پوه شئ نو موږ اته مرفوعات حالت رفعی ضمه لفظ سره حالت نسبی په فتح لفظ سره او حالت جری کسره لفظ سره وس دا دی اعراب تاسو نو مې
اعراب بالحرکت لفظي حقيقي. اعراب بالحرکت ورته ولي وای زبر دې پیش پک بدلی کرا بدلیږي او لفظي ورته ولي وای او حقيقي ورته ولي وای دا هر حالت پک بدلی کرا بدلیږي پوه شئ. او دا قسم اعراب خاص سره چا سره مفرد منصرف صحیح سره مفرد منصرف جار مجرای صحیح جمع مکسر منصرف. وس مفرد څه ته وایي چې تسنیه او جمع نه وي. مفرد د یو څو څیزونو په مقابله کې راځي. موږ وایو دا مفرد دی مرکب نه دی. بل اوله کې موږ وایو که دغه دوه قسمونه لفظ موضوع دوه قسمونه دي یو مفرد دی یو مرکب دی. نو مفرد راځي د مرکب په مقابله کې مفرد راځي د مضاف شبه مضاف په مقابله کې. هغه منادا په باز کې به تاسو ان شاء الله وایي چې منادا مفرده معرفه وي نو دا یو قسم اعراب وي او چې منادا مضاف یا شبه مضاف نو بل قسم اعراب وي. یو راځي مفرد د تسنیه او د جمع په مقابله کې نو دلته کې دا مفرد د تسنیه او د جمع په مقابله کې دی. مفرد منصرف صحیح څه ته وایي چې مفرد وي یعنی تسنیه او جمع نه وي. منصرف وي چې غیر منصرف نه وي. غیر منصرف په دې اصناف کم صنف ثالث دریم نمبر صنف نو پای کې به ان شاء الله موږ وایو بیا ورسو په دې پسې دویم باب فصل جلندا د منصرف غیر منصرف دی چې پای کې د اسباب من صرف نه دو سببونه یا یو د سبب چې قائم مقام د سببین وي دا به کې راغلي یا غیر منصرف دی او چې پکې نه راغلي جو منصرف وي نو ان شاء الله په خپل ځکه کې براشي په دې پسې بس دویم کم فصل چلے آی کې براشي خو صرف دوه آیات کوي چې مفرد منصرف صحیح مفرد هغه ته چې واحد تسنیه او جمع نه وي تسنیه او جمع نه وي. منصرف چې غیر منصرف نه وي او صحیح. وز د صرفیانو په نسبت باندې خو صحیح موږ دي ته وی چې د هغې د فاعل لام کلمې مقابله کې حمزه حرف علت او دوه حروف د جسنا دا پکې نه راغلي نو آی ته به صحیح وایو پوه شئ. او دلته کې صحیح دي ته ویل کېږي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت نه راغلی. د لام کلمې مقابله کې حرف علت لکه دا زیدون چې دی که نه زیدون دی زیدون دا وګورئ نو دا د نحویانو باندې صحیح دی که صحیح نه دی ځکه موږ اخرني حرف ته وکتل او په اخرني حرف حرف علت خو دا زیدون د دغو په نسبت باندې د صرفیانو په نسبت باندې صحیح دی نه دی. ولې ځکه د عین کلمې مقابله کې پکې څه راغلی دی حرف علت راغلی یا راغله لکه پوه شوئ بلې باندې لکه باندې پوه شوئ. وزم اخذا نو اخذا د صرفیانو په نسبت صحیح دی ولې ځکه حمزه پکې راغلی خو د نحویانو په نسبت باندې صحیح دی ولې ځکه په اخره کې حرف علت نشته دی په دې باندې پوه شوئ. د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغې کلمې ته وایي چې هغې په اخر کې حرف علت نه راغلی که په اوله کې او په منځ کې راغلی او که نه راغلی د هغې سره زمونږ کار نشته دی پوه شوئ. دویم نمبر مفرد منصرف جاری مجرای صحیح څه ته وایي نو مفرد خو مخکې موږ ووایو چې تسنیه او جمع نه وي. منصرف څه ته وایي چې غیر منصرف نه وي او جاری مجرای صحیح ورته هم وایي قائم مقام د صحیح ورته هم وایي. دا کلمې ته وایي هغه اسم ته چې د کلمې په آخره کې حرف علت راغلی خو ما قبل د ساکن وي حرف علت راغلی خو ما قبل د څه وي ساکن وي لکه دلون نو اوس ګوره دلون کې په آخره کې حرف علت واو راغلی دی که نه خو ما قبل د ساکن دی نو لهذا دې ته به زه څه وایم جاری مجرای صحیح. یا زبیون وس کم کلمه کې چې په آخره کې دا ګوره یاد وساتئ دا ټکی نه دی دا خل صحیح یاد وساتئ چې د کمې کلمې په آخره کې واو مشدد یا مشدد راغلی نو هم جاری مجرای صحیح وي. د کم کلمې په آخره کې واو مشدد یا مشدد راغلی نو دا هم څه وي جار مجرای صحیح. لکه ګوره عدوون که نه نو په دې ته چې عام واړه وګوري که نه نو لکه وایي دا وایي صحیح هم نه دی او جاری مجرای صحیح هم نه دی. ولې ځکه او چې صحیح خو ځکه نه دی چې په آخره کې حرف علت راغلی دی او جاری مجرای صحیح ځکه نه دی چې په آخره کې حرف علت راغلی خو ما قبل ته مضموم دی. نو خدای دې په پونډه ښځه باندې واړوه داسې خبره ده چې دا مشدد حرف په اصل کې دوه څیزونه دي. دا عدوون په اصل کې داسې دی عدوون په اصل کې څه دی داسې دی نو ګوره اوس په آخره کې حرف علت راغی ما قبل ته ساکن دی که نه پوه شوئ. یا نبیون دی نو نبیون په اصل کې څنګه و نبیون داسې دی نو یاره ما قبل ته ساکن دی که نه په دې خبره باندې پوه شوئ. نو مفرد منصرف جاری مجرای صحیح څه ته وایي چې په آخره کې واو او یا راغلی او ما قبل ته څه وي ساکن وي او مشدد حرف هم جاری مجرا صحیح حسابيږي چې کله په آخره کې څه راغلی د کلمې په آخره کې واو مشدد یا مشدد راشي نو دا به هم څه وي جاری مجرا صحیح.
په دې پوه شوي بیا جمع مکسر منصرف دې ته وایي چې هغه جمع چې مکسر وي مکسر څه ته وایي چې د واحد وزن پکې کسکر شوی مات شوی را مات شوی د واحد وزن پکې ټوټې شوی دې ته مکسر وایي او منصرف خو جو تاسو پیژندو چې غیر منصرف دی لکه پوه شو دې باندې اوس د دې مثالونه لکه زه مې جاء زیدون نو اوس ګوره دلته کې دا زیدون دا اسم متمکن دی کنه دی د اسم متمکن کم قسم دی مفرد دی منصرف دی او صحیح دی مفرد ولی دی منصرف ولی دی او صحیح ولی دی اوس ګوره دلته کې دا په کوم حالت کې دی د دې حالت نه موږ ته پته ولګېده چې مفرد منصرف صحیح وي او په دې په اخره کې پیش راغلی نه په کوم حالت کې وي په حالت رفعي کې څه وي اوس دا په حالت رفعي څه ته وایي چې باته مرفوعاتو کې څه شی واقع شوی اوس چې کله بیا ته مرفوعاتو پېژندل که نه نو ته بیا وایې چې باته مرفوعاتو کې څه دی نو ته به چې دا باته مرفوعاتو کې فاعل دی اوس دغه تا لا نه دي ویلي اگر چې تا پروس کار ویلي دي خو زه نه وایم هغه زه به ستا سره د هغې اجرا کوم چېرته ما ویلی دی په دې پوه شوې تاسو نو ګوره دلته کې راځي زیدون دا په کوم حالت کې دی او دلته کې عامل دا دی نو چې کله بیا موږ عوامل وي که نه چې دا افعال عامل دی اسماء عامل دی حروف عامل دی نو تا ته به دا پته لګي نو اوس ګوره په نحوه کې دا خبرې چې هلکه په جاء زیدون په دې زیدون باندې عرف ولې راغله نو ته چې په دې باندې عرف د دې جاء د وجې نه راغلی او په دې باندې زبر ول نه راتلو زیر کول نه راتلو وای نه کنه افسر صاحب دا په اسم متمکن کې مفرد منصرف صحیح دی او مفرد منصرف صحیح په حالت رفعي کې چې کله راشي نو په دې باندې بخامخا ضم راځي په دې باندې بل ټکی راتلی نشي پوه شوئ دا د مفرد منصرف صحیح مثال شو اوس د مفرد منصرف جاری مجرا صحیح نو خلک وایي جاء دلون نو دلون خو بوکې ته وایي بوکه راتلی شي بوکا نو موږ وایي هذا دلون نو هذا مبتدا دلون ولا څه شو خبر شو نو دا هم په حالت رفعي کې دی کنه او جاء رجال دا رقص مثال دی اوس دلته په دې کتاب کې آسان مثال دی جاء زیدون ودلون ورجال پوه شوئ رأيت زیدن دلته اوس دا زیدن مفرد منصرف صحیح دی کنه او په کوم حالت کې واقع دی حالت نسبی کې اوس په چې کله تا منصوبات وې نو بیا به پای کوي چې په حالت نسبی کې ولې دی جواب بیا وې او په حالت نسبی کې دې ته نسب د چا د وجې نه ورکړل شوی جدا به بیا وې ځان صحیح شولا او د دې مثال رأيت دلون او رأيت رجالا په کتاب کې یو شان مثال لیکل رأيت زیدن ودلون ورجالا او مررت بزیدین دا حالت جری مثال دی او بدلوین او برجالین څنګه پوه شو بری باندې دا یو پوره دی نو اوس په دې کې به اجرا کوو تاسو دې څه وکړئ که نه چې دې کتاب ته لولو ګورئ دا کتاب ووایي بیا بس د هغې نه ځان له ولیکئ بیا به اجرا وکړو فصل فی اصناف اعراب الاسم دا فصل دی په بیان د اسم د اعراب په اقسامو کې د اسم د اعراب په اقسامو کې وهي 9 اصناف او دا په اسم معرب کې څو قسمه اعراب چلیږي نه قسمه الاولنی ان يكون الرفع بضمه چې حالت رفعي به په ضمه سره وي حالت رفعي نه پیژنم یاره والنصب بالفتحه او نصب برادي په فتحي سره والجر بالكسر على الجر برادي بس سره په کسر سره اوس بدی کې دا خبرې دي کنه چیرې دا اعراب دای ولې دا د ټولو په اسم متمکن په شپږ قسمونو کې بنا اصناف کې دا صنف ولې مخکې کو نو وایي چې دا اعراب بالحرکت ته او اعراب بالحرکت او بالحرف کې اعراب بالحرکت اصل وجو اصل دور کله شو او بل دا صرف چې کوم دا ډیر زیات استعماليږي په کلام عربي کې دا ډیر زیات استعماليږي دی ونه ويختص او خاص ده ويختص او خاص کولګي دا بالمفرد المنصرف الصحيح په مفرد منصرف صحیح سره وای دا مفرد منصرف خو مته مخکې نه پیژنې چې مفرد څه ته وایي چې تثنیه او جمع نه وي او نور مفرد د څلور سوزو په تدریسو په مقابله کې راځي او مخکوي او هو عند النحات او دا صحیح د نحات باندې ما هغه کلمه ده اسم ده لا يكون في اخر حرف عله چې په اخر کې حرف علت نوي کا زید لك زید شو وبالجار مجرى الصحيح او د جار مجرى صحیح
جاری مجاز هي ستوي وهو ما يكون في آخر واو أو ياء ما قبلهما ساكن دلدي باخر واو أو ياء أو ما قبل ساكن وي كدلوين وزبين لك دلوين أو زبين شو نو دلوين کې ګوره دلګي باخر کې واو راغله ما قبل مساکن نه زبين کوم دغه شنده وبالجمع المكسر المنصرف او بجمع مكسر منصرف سره جمع مكسر چې روایت وزن پکې سلامت په مات شوی كرجال تقول لكتبه په حالت رفع کې جاءني زيد ودلو وزبيون ورجال رأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا دلو او زبيون دا جمع جاري مجرسي مثالونه دي او مررت بزيد ودلو وزبيا ورجال صحیح شولا وزبه مکنه خدا خلاصه ما تاسو بازار لا دا ولېږي کو زبه لیکل شي وس ولېږي او کنه بیا به د ریکارډینګ نه بیا ولېږي دا به 30 منټ نه اخوا چې کوم ریکارډینګ دی دبي کې لري ګور نن سبق کې منګه د اسم متمکن کې دا خبر وکړه چې دی اسم معرب په دوه قسمه له معرب په دوه قسمه له اسم متمکن دی او یو فعل مضارع ده اسم متمکن دا هر هغه اسم ته ویلېږي چې هر قسم اعراب لځي ور کوي چې هر قسم اعراب لځي ور کوي د دې اسم متمکن 14 قسمونه دي چې دا موږ په نه حسابونو باندې یادو مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف جمع مؤنث سالم غیر منصرف اسماء سته مکبره تسنیه کلا وکلتا اثنان وسنتان بیا څه وایي یا بدل لګوس مونږ وایو چې تسنیه حقيقي تسنیه صوري تسنیه حکمی بیا جمع مذکر سالم اولو 20 90 یا د سوای یا د سوای جمع حقيقي جمع صوري جمع حکمی بیا اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم دانا ساونه به موږ د لري لپاره اخلو چې د دې سره موږ ته دا غنا قسمونه یاد شي اولنې قسم الصنف الاول در اعراب بالحرکت لفظی حقیقی د اولنی صنف اعراب نسنوم ده اعراب بالحرکت لفظی حقیقی دا اعراب په حالت رفعی کې په ضمه لفظی سره په حالت نسبی کې په فتح لفظی سره په حالت جری کې په کسره لفظی سره دا قسم اعراب خاص ده د مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جار مفرد منصرف صحیح سره لک زید مفرد منصرف جاری مجرا صحیح لک دلو او زبیون او د جمع مکسر منصرف سره لک رجال مفرد منصرف صحیح څه ته وای مفرد چې د تسنیه او جمع نوي او منصرف چې غیر منصرف نوي او صحیح د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغه کلمې ته وای چې د په اخر کې حرف علت نوي راغله مفرد د سو سيزونو په مقابله کې راځي مفرد د جملې په مقابله کې راځي مفرد د مضاف شی به مضاف په مقابله کې راځي مفرد د تسنیه او د جمع په مقابله کې راځي دلته کې مراد د اخر نه ده مفرد منصرف جاری مجرا صحیح څه ته وای مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح دی ته وای چې مفرد به تسنیه او جمع نوي منصرف غیر منصرف نوي جاری مجرا صحیح هغه ته ویلېږي چې کلمې په اخر کې واو او یا راغلي وي او ما قبل د ساکن وي لکه دلو او زبیون او چې کم کلمه د سوي چې داغه په اخر کې واو مشدد یا نون مشدد واو مشدد یا مشدد راغلي وي ناغه به هم په جاری مجرا کې حساب ولګي او جمع مکسر منصرف ستوي جمع مکسر هغه ته ویلېږي چې د واحد کې د واحد وزن سلامت نه پاتې شوی او منصرف چې هغه غیر منصرف نه وي د مفرد منصرف د صحیح لپاره مثال جاءني زيد رايت زيدا مررت بزيد د جاری مجرا صحیح لپاره مثال هذا دلو رايت دلوا مررت بدلوين او د جمع مکسر منصرف لپاره مثال جاء رجال رايت رجالا مررت برجال پوه شو به معنی دا اوس ګوره ما په 3 منټه کې دا سبق وې نو که تاسو د قدرې منټو دا خلاصې راغی کنه او د قدرې منټه د ځان سره ولګي دا ټول سبق ما پرې کې دا نور خو ما د قدرې منټو ټول تفصیل وکړو نور سبق د قدرې منټه دی صرف نو د قدرې منټه په اخر کې دا بیا هم کوي نور کنه شي یاد وردا خو لکه اوس ګوره 35 منټه تقریبا ورسېدو نو دا کته چې نور دا نور خو تفصیل لري دی دا خبره په یو طریقه په بل طریقه نو اصل سبق د قدرې منټه دی نو دا د قدرې منټه په ځان سره ټول لکان ولي کوي ځان سره به ولي کوي د دین علاوه تاسو په قران مجید راوخلی په قران مجید کې به تاسو یو پیج کولو کوي پای کې به تاسو مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف وګورئ لکه زما ذالک الکتاب نو الکتاب دا مفرد دی منصرف ته صحیح دی او په حالت رفع کې دی صحیح ولا لا ریبا دا په مفرد منصرف صحیح دی په حالت نسبی کې دی
پوه شئ بیا چې کم تاسو راتلو هغه بیا لاړ شه هدن پکې نشته متقین پکې نشته الذین پکې نشته یؤمنون پکې نشته بالغیب کې غیب را واخله چې غیب مفرد منصرف صحیح دی او مخکې کسره راغلی دا بیا جعلت جری کړي پوه شئ دغه شان دي ان الشیطان للانسان عدو مبین نو ان پکې نشته شیطان مفرد منصرف صحیح للانسان کې انسان مفرد منصرف صحیح او دا نو دا درې وانه چې دا په قرآن مجید کې به وګورئ ښا صحیح ده یاد بشي د خپل خوخه به وګورئ 15 کتل شي لس کتل شي او چې څومره تاسو اجرا کوله کنه نه ته پوه شئ چې لکه ما کار به برابرۍ او دا به سبا ته ماته د سی اورو کنه لکه څنګه چې تاسو د خپل مور بینوم یاد ده یاد ده لکه هیر ده نه او که یاد نه هېری نو هم یاد کې په کور کې ښا خدا سبق به سره یاد کوي صحیح ده